او د شرک د ما سوا چې څومره ګناهونه دي نو که چاله یې وغواړي معاف کوي. یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت باندې به یو سړی راوستلی شي، یو مشرک به راوستلی شي، الله رب العالمین به ورته وفرمایي دا خو به د جهنم فیصله شوي. الله ورته وفرمایي که چېرې دا ټوله ځمکه دا د سرو زرو نه ډکه کړلی شي او تا له درکړلی شي، ته به یې په جرمانه کې ادا کړي چې د جهنم نه خلاص شي. هغه به وایي بلکل یې ادا کوم، وایي په دې ساعت یې ادا کوم. الله به ورته وایي کذب ته دروغ دي ویل، دروغجنه، تا خو په دنیا کې ما د دې نه معمولي شی طلب کړی او تا غندی کړ، دا به څه وکړي؟ تا ته ما نه ویل چې ما سه شریک وجوړوه. دومره خطرناکه خبره ده. الله به دې شرک دومره خفه کېږي. د مشرک سړي داخله بالکل بند جنت ته. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. چا چې شریک د الله سره جوړ کړ الله به جنت حرام کړی دی. الله رب العالمین د مشرکانو د کفارو جنت ته داخله په داسې الفاظو بیان کړې ده ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. دیو جنت ته نشي داخلېدلی څو پورې چې د ګنډلو د استن د دې په دې سوري کې اوښ نه یې ننوتلی او په دې کې ننوتلی شي. یعنې د اوښ په دې ستن په دې سوري کې ننوتل بالکل ناممکن. د مشرک سړي جنت ته داخلېدل ناممکن. همیشه دپاره به جهنم کې پروت وي. هغه نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر صحابه کرامو ته وفرمایل الا انبئکم باکبر الکبائر، زه تاسو ته غټ غټ ګناهونه ونښیم. نو اول نمبر یې پکې داسې وي الاشراک بالله، د الله سره شریک جوړول. یو روایت کې دا دی اجتنبوا السبع الموبقات، ځان وساتئ د اووه ګناهونه چې سړی هلاکوي. نو پکې دا اول نمبر باندې چې هغه شرک د الله سره کول دي، شریک جوړول د الله سره. دا اول نمبر شرک دی. او دویم نمبر شرک هغه دی شرک اصغر چې هغه په موږ اکثرو کې موجود دی. او شرک اصغر څه دی؟ په خپل حدیث کې تشریح د هغه راغلی د الریا، ریاکاري، چاته ځان ښودل. علماء ذکر کړي ده، امام قرطبي هغه د ریاکارۍ د هغې تفصیل کوي. ریاکاري څه ته ویلی کېږي؟ ان تعمل لله عملا وتريد به غیره. عمل کې د الله دپاره خو اراده کې په بل څوک، د بل سړي رضا، د بل سړي صفت، د بل سړي مدحه، دقه په ستا مرادي په یو عمل باندې دقه ته ریاکاري ویلی کېدلی شي. خلک یې پېژني عام طور باندې ریاکاري باندې هر سړی پوهېږي. الله رب العالمین موږ ته صفا الفاظ باندې وایي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. څوک چې د الله ملاقات غواړي د هغې عقیده ساتي، د الله د دیدار او د الله د پیشې عقیده ساتي. فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل لکوي ولا یشرک بعبادة ربه احدا. خو د رب په بندګۍ کې د ګورئ څوک ورسره شریکوي. دا ریاکاري ده. ګوره چې ته اوسه د الله سره څوک شریکې په عمل کې هغه ریاکاري ده. ریاکاري داسې یو عمل دی چې په دې باندې نیکۍ بربادي. الله فرمایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. منګه قصد کو هغه عملونو ته، قصدم کړی هغه عملونو ته چې کوم اعمال دي وکړي دي ریاکاري په بنیاد باندې کړي. فجعلناه هباء منثورا، منګه دې دوړه جوړه کړې ده چې دوړه والوزولی شي. د اعمالو هېڅ حیثیت نشته. داسې خطرناک مرض دی دا ریاکاري. نبی صلی الله علیه وسلم ډېر صحابه کرامو ته وفرمایل، صحیح حدیث کې راغلی دی، امام مسلم امام احمد نقل کړی خپل مسند کې باسناد جید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. ډېر خطرناک شی او ډېر یری والا شی چې زه په ستاسو مبارک یریږم هغه شرک اصغر دی، وړوکی شرک دی. صحابه کرام ویلو ما الشرک الاصغر یا رسول الله، د شرک اصغر څه شی دی د الله رسوله؟ قال الریا، ریاکاري، چاته ځان ښودل. یقول الله عز وجل لهم یوم القیامه، الله به ریاکارو ته په ورځ د قیامت باندې وایي ښه سوچ وکړئ په دې حدیث کې، ښه د زړه په دې تخته باندې ولیکئ ځان سره. الله به په ورځ د قیامت ریاکارو ته وایي کله چې خلکو ته بدلې ورکړی شي،
اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا ریاکار خلق بم پورز د قیامت باندې الله ته پیش مخمو ته ودرېږي التار سره د خپل عمل بدلواړي نیکو کار د خپل عمل بدلواړي خیال بدای د باز خلکو چې وس کوم اعمال مونږ کړی په دنیا کې دای بدلو مونږ ته ملاويږي الله ورته اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا لا شيخ خلکو ته چې کوم خلکو ته په دنیا کې تاسو ځان خورو فانظروا هل تجدون عندهم جزاء لا شي دا غي سره خپل بدلو ګورئ چې تاسو ته ملاوي کنه ملاوي چاته ځان خودلې اقدم مطالبه کوي کنه هغه نه غواړي تاسو ته دلته زما سره او دې اکثر مونږ مثال ذکر کوو یو عمل سره د الله د پاره نه کوي د غیر د پاره کوي او په نوم د الله دا عمل الله قبلې نه قبلې وره دې لن مثال تاسو له درکوم زما کار دی یو مزدور می ونیو او مزدور سره خبر وکړه چې ته به زما د پاره دا کار کې او زه به تاله د ورځې دومره دیاړي درکم مثال په تور 1500 روپۍ دیاړي به زه تاله د ورځې درکم ټیک شو جی سبا به زه راشم ماته به جي سبا نه دی زما په ځای باندې بل چا لاړ زما ګاونډي له لاړ زما یو بل یار دوست لاړ دغه سره مازیګر پورې کار وکړو بیا راغی ما ته وایي چې یاره جي ما 1500 روپۍ دیاړي راکړه زه به ورکم زه به ورته سیم کار د چا نه کړی غواړې پیسې د چا نه ریاکار ته میرے کی کار دی کڑے چا دا پار دے عمل دی کڑے چا دا پار دے ثواب دی چا دا غواړي تا خو دې دا پار عمل کاوه چې خلک زما صفت وکي خلک زما مدح وکي دا یې دا پار دې کړی زمانو دا ریاکاری دومره خطرناک شی دی اوچت اوچت خلک عظیم خلق په عالم کې عظیم خلق د الله په نس باندې هغه صفر درجه تر رسولي دی او د جهنم خوراک ګرځیدلې حدیث کې راغلي کړه اور چې جهنم ګرځي په ګرمي کې په درې قسمه خلکو باندې ګرمي ناول په کې پای کې څوک دی عالم دی عالم بارو سره چې څومره عظیم مرتبه ده چې په حدیث کې راغلي اسمان والا زمکي والا مرغان میګیان میان په اوبو کې د عالم د پاره استغفار غواړي ټول مخلوقات د عالم د پاره استغفار غواړي چې نیت یې خراب شوی دی نو الله بیا راولي تاسو کړی عمر مې در کړو وخت مې در کړو څه دې کړی دی به وشي ستا دین خلکو ته ښودلی سخت به برداشت کړي الله به ته درود دی تا خو دې د پاره زده کړو دې د پاره د خلکو ته خو چې خلک زما صفاتونه وکړي خو تا ته ویلی شي دا بوله جهنم ته دا ګوره د نیت پوجا باندې د ریاکاري پوجا باندې دی انسان بیړه خلکي شهید پر اوسره شي څومره مرتبه ده غم ته قشات ټوک اوسر کیږي سخی پر اوسره شي اسم ته قشات ټوک کیږي د ریاکاري پوجا باندې د انسان غټ غټ اعمال د صفر درجه ته رسیږي